اعتکاف چې کم کسان هغه روغي په صحت باندې فرصت ورته اعتکاف پکې که محله کې یو کس دا اونکه د ټولو غاړه دا به پې بندي. یو مستحب اعتکاف دی. مستحب اعتکاف هغه دی چې یو سړی جومات ته راننوځي او دی د اعتکاف نیت وکړي چې بس ما دا جومات ته راوننوتم دا ما د اعتکاف نیت وکړ نو هغه دته هم یو سړی بیا جومات ته راځي د اعتکاف نیت کوي د ډېرو اعتکافونو ثواب ورته میلاویږي. خو بیا داسې دي په دې اعتکاف کې د لږ ساعت دپاره هم دا اعتکاف کولی شي. امام محمد صاحب څه وایي د لږ وخت دپاره دا اعتکاف دا کولی شي دا ستا دپاره جایز دی. بعضې علما وایي چې د ورځې نه کمي دا درست نه دی. نه فتوا په دې باندې ده چې لږ ساعت دپاره هم اعتکاف چې ته جومات ته راننوځې اعتکاف وکړي د ورځې د ډېرو اعتکافونو ثواب هغه به تا ته میلاویږي. دا د هغې قسم دی. بل تاسو ته خدا خبره ما وکړه چې د اعتکاف لپاره شرایط څه دي. مسلمان کېدل، د لوی بې اودسۍ نه پاک کېدل، هغه سړی چې غسل پرې واجب دی، هغه زنانه چې د حیض او د نفاس نه پاکه زنانه وي هغه به اعتکاف کوي. بل د دې نیت به وکړي چې الله ما د دې اعتکاف د دې نیت مې کړی دی. بل هغه جومات کې به اعتکاف کوي چې کوم ځای کې جمع کېږي. دا ټول شرطونه د هر قسم اعتکاف لپاره دا شرایط دي. اعتکاف کې مستحب خبرې کمې دي. هغه پکې دا دي نیکې خبرې کول او ښې خبرې کول دا په اعتکاف کې جایز دي. ښه یو سړی اوس وایي یاره د فلاني روژه ده دی خبرې کوي، خبرې به نه کوي، خبرې به کوي په کاغذ دې ولیکي او په بالپن باندې او بل له دې ورکړي. دا به یو سړي کې ډېره تقوا وي. نه په اعتکاف کې ښې خبرې کولی شي، نیکې خبرې پکې کولی شي، وعظ او نصیحت بل ته کولی شي، تقریر پکې کولی شي، مثال په طور درس پکې کولی شي، تعلیم پکې مثال د فضایل اعمال کې دا پکې کولی شي، او داسې دیني علوم بل ته ښودل دا پکې کولی شي، وعظ او نصیحت کول دا پکې جایز دي. خو دا نه چې اوس تا اعتکاف دي اعتکاف ته ناست دی او چې کله جومات ته راځي یار هغه لوی پیکیج راته وکړه چې ملګرو سره ګپ مپ لګو که نه دا پکې اوس نشته چې ناست په جومات کې صرف د دیوال نه ډډې ته شوی او شروع او بعضې پکې بلاکور درېمبو کې نن څه پخوی وی نن به څه راړئ او موبایل به یې غوږ ته نیولې بعضې پکې پیکیج کړی میګیایي ټوله ورځ ستا د اعتکاف مطلب څه د ضرورت خبره کول، نیکه خبره کول، ښه خبره کول دا پکې وکړه. او دا نه چې بیا بعضې پکې ناست دي په دې جوماتونو کې څو کاله دا مسله ما وکړه او بیا هم درته کوم دا مسله په دې باندې ځان پوهه کوي. بعضې خلک یو دوه هلکان به په جومات کې ناست دي اعتکاف ته نو چې ماسخوتن تراویح وشي خلک د جومات نه لړ شي لس پنځلس به راشي جومات کې به ورسره د اوزګار خیل ناست دي نو ناست به یې ګپ به لګوي تر پېشمني بعد خوراک څښاک به کوي. دا طریقې درستې نه دي. دا چې کوم په جومات کې ناست دي دی ورته وایي چې مراده زه خو راپټ شوی د دې دپاره یم چې زه د الله عبادت وکړم نو دوی به ورسره ګپ لګوي. دا کسان بالکل جوماتونو ته مه پرېږدئ او د دې نه هسې څه پکنیک ته مه جوړوئ. دا د اعتکاف مسایل چې کوم دي دا مې تاسو ته یو څو په دې کې بیان کړل. او په اعتکاف کې کمې خبرې هغه جایز دي. او دس دپاره تلل، فرض غسل دپاره تلل، او بلکې یو جومات کې د جمعې لمونځ نه کېږي بل جومات ته چې د خطبې ټیم له ورسې، بل د اذان دپاره که جومات کې اذان خانه بهري هغې دپاره وځي نو هلته کې، او بل داسې کول پکار دي که مثال په طور هسې بې مطلبه د کور نه وتل دا نه دي پکار، دا نه دي پکار د جومات ته بې ضرورته. بل به داسې کوئ چې په جومات کې خوراک څښاک اوده کېدل دا ټول څیزونه دا د ده دپاره جایز دي. او په اعتکاف کې کمې خبرې هغه مکروهات او مفسدات دي پکې. دا څیزونه چې پکې دي دا پکې مکروه دي. دا خبرې جومات ته راغلی او بیخي چپ ناست دی ذکر و اذکار نه کوي، بیخي چپ به نه کښېني ذکر و اذکار به کوي او دی بیخي چپ ناست او دا عبادت ګڼي. بل به داسې کوي چې جنګ جګړې په جومات کې کوي دا ورله ښه نه دي. بې فایدې خبرې ورله ښې نه دي چې ګپونه لګوي دا به نه کوي. او اعتکاف یې ماتېږي په څه باندې که په هیره باندې او که عذر یو که بې عذر د جومات نه ووتو او بهر قدم کېښود اعتکاف یې مات دی. او بل په دې کې مسایل پکې ډېر دي خو وخت مختصر دی. انشاءالله هغه به درته
بیا بیان کوم یا د چا په ذهن کې د اعتکاف څه مسلې نو هغې که ذهن کې نو ما ته به بیان کوي انشاءالله د هغې جواب به زه درته درکوم او په اعتکاف کې ګوره چې چا یو ورځ اعتکاف وکړه څومره ثوابې کېږي لکه د دوو حجونو د دوو عمرو برابر ثوابې کېږي چې چا یو ورځ اعتکاف وکړو دی د جهنم نه دومره لرې شي لکه 3 خندقه یو خندق په څومره د ځمکې د اسمان منځ کې چې څومره فاصله ده دومره به دی الله د جهنم نه لرې کړي نو دا پکې فایدې پکې ډېرې بل په دې کې داسې که څوک چې مثال په طور جماعت کې اعتکاف ته ناست دی د یوې نه جماعت نه وتښتېد اعتکاف یې مات دی